ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو داسې کافي شافي وظیفه راته ښیمه، طاقتوره وظیفه د هر رنګې حاجت دپاره، د هر رنګې مشکل دپاره انشاءالله الله جل شانه به دا وظیفه ستاسو د حاجتونو دپاره، ستاسو د مقاصدو دپاره، ستاسو د ودونو دپاره، ستاسو د نکاحګانو دپاره، ستاسو د قرضونو دپاره، هر رنګه حاجت چې ستاسو وي محترمو او ستاسو کم مسلې دې نه حل کېږي هغه به انشاءالله الله جل شانه حل کوي او په اسانه او ښکلې طریقې سره به حل کوي. لہذا دا وظیفه انشاءالله تاسو خامخا وکئ. هر څه دپاره به الله تعالی ستاسو دپاره کافي شي او الله تعالی به ستاسو دپاره شافي شي. یعنی که ستاسو بیماریان وي هغه هم الله تعالی ختمه کړي، که ستاسو څومره حاجتونه وي اسانه وظیفه ده، بالکل پکې څه ګران نشته دی او اسانه طریقې سره انت الشافي انت الشافي انت کافي. صحیح شو که نه؟ دغه اسانه وظیفه ده. دا وظیفه انشاءالله د خپلو حاجاتو، د خپلو مسالو، د خپلو ضرورتو دپاره خامخا تاسو انشاءالله راونیسئ او الله تعالی مو حاجتونه پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر هیوادونو کې، بهر کنټرو کې زندگی کوي، هر سکور کې مسافر وي، نو الله تعالی د ټولو مسافرو له اوږده زندگی د صحت او د عافیت والا ورکړي. الله تعالی د خپلو کورونو ته، خپلو میانو ته، خپلو خویندو ته، خپلو ویانو ته په خیر او عافیت سره په ډکو منګولو کورونو ته راوستلی. چې محترم مسافري دا ډېره زیاته ګرانه وي، خپلو مسافرو ته ډېره دعاګانې کوئ. محترمو نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه د الله جل شانه د اسم ذات، یعنی الله تعالی نومونه هم پکې شته، الله تعالی نه پکې مرسته شته. الله تعالی کافی دی د هر انسان دپاره، الله تعالی شافي دی د هر انسان دپاره په ټولو کارونو کې، ځکه هغه ورکولو والا ذات دی، هغه رب کریم دی. کوم انسان چې دا وظیفه وکړي هغه له به الله تعالی حاجت پوره کړي. ګوره په سکرین به تاسو ته ښکاري وظیفه، ها په سکرین به تاسو ته ښکاري دا وظیفه. تاسو انشاءالله شروع کړئ د هر رنګ مقاصد کې د کامیابی حاصلولو لپاره. ها ګورئ، انت کافی انت شافی فی مهمات الامور. ستا کم کارونه چې دي، کم امور ستا دي، کارونه ستا نه ختمیږي. انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل. ها انت کافی انت شافی فی مهمات الامور انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل. دا اسانه وظیفه ده. دا به تاسو محترم مسلمانانو شروع کړئ د خپلو حاجتونو دپاره، خپلو مشکلاتو دپاره، او څو کارته به یې وایي، کم وخت کې به یې وایي، نو دا به تاسو محترم مسلمانانو تنهایی کې وایي. مطلب چې الله تعالی او تاسو هغه ځای کې موجود یې، یعنی شور شغرب کې د ماشومانو په مخ کې دا به نه کوئ. صحیح شوه؟ تاسو به خبرې پکې چا سره نه کوئ، بلکې اودس تاسو وي نو په اودس کې انشاءالله وکئ. صحیح شوه؟ بل ماسوتن مونږ نه پسې وکړئ نو انشاءالله ډېر به زیات بهتره وي، یا مازدیګر مونږ نه پسې، یا ماښام، یا تهجد ټایم کې، هر ټایم چې کولی شئ. او دا به تاسو محترم مسلمانانو د تعداد په اعتبار سره د تاسو بې شماره وایي. ها یعنی بس روزانه تقریبا روزانه 1000 پیرې وایي یا 11 پیرې روزانه وایي. ها او الله تعالی ته خپل حاجت وړاندې کوه، الله ته زما د حاجت دپاره کافي شه، الله ته زما د بیماری دپاره شافي شه، الله تعالی زما چې فی مهمات الامور، الله زکه ما کوم مهمونه دي او کارونه زما دي، الله د هغې دپاره ته کافي شه. الله ته ورکولو والا دی، الله ته زما ذاتي، الله ته هغه ذاتي چې هر کار کې وکیل کارساز نو هغه کارساز رب زما ستاسو حاجتونه پوره کوي انشاءالله. دغه طریقې سره دا وظیفه تاسو خامخا د خپلو مسلو دپاره وکړئ. بله خاص خبره دا د محترم مسلمانانو چې تاسو مونځونه په ټایم کوئ، 15 وخته مونځ کوئ. صحیح شو؟ مونځونه چې کوم انسان نه کوي نو حدیث مبارکه کې راځي د اسلام او د کفر په منځ کې فرق کوونکی څه شی دی؟ مونځ دی. انسان نه مونځ نه کوي بل کس دی غیر مسلمه دی، هغه مونځ نه کوي، نو دې دواړو کې فرق پاتې نه شو. ها دا زموږ د پهچان او د الله تعالی لومبنی حکم دی. بل درود شریف ډېر زیات وایي، تاسو چې ما څنګه ویلي درود ابراهیمي ډېر په کثرت سره وایي. بل دا ګناهونه انشاءالله به پرېږدو. ګناهونو سره د انسان زندګي لنډه تنګه وي، ګناهونو سره د انسان په زندګۍ کې چین راحت سکون نه وي، ګناهونه د انسان زندگی تباہ و برباده کی. الله تعالی د ناراستیا، الله تعالی د خبر کولو غټ سبب ګرځي.
انسان زندګۍ کې مشکلات پیدا کیږي نو ګناهونه به انشاءالله پرېږدو په استقامت سره په ندامتیا سره هره ګناه چې کې موجوده وي انشاءالله د هغې نه به توبه وباسو او الله جل شانه ډېر رحیم دی معاف کولو والا ذات دی الله جل شانه هم خوشحاله لر آباد لر الله تعالی مو د زړه مرادونه حاجتونه جز خواهشات جز ارمانونه پوره کړه موږ ته هم دعاګانې کوي موږ تاسو دعاګانې کوو سبا مدرسې ته هم ځم انشاءالله تاسو دپاره به انشاءالله بیا ختمونه هم کوو الله د رضا دپاره